په دې باب کې زواجر ذکر کیږي منافقانو ته. دیو لسم آیات بیا دیار لسم و بن لسم بے بیان دا آداب مومنانو تا لولسم شپالسم واللسم درشتم کی یرب عذاب دا آخرت بان منافقانو تا نلسم درشتم کی شپگشتم کی بشارت دے مومنانو تا زجر پتومت لگولو باندی. ان الذين جاءوا بالافك یقینا هغه کسان چې راتګي کلیو بالافك فدروغ باندې عصبت منکم دا یو ډله د استاسنا. دا واقعه د افک لا یادونو بارد عائشہ رضی الله عنها کې نازل شوه چې باغی باندې منافقان او تبن تور لزنا لګیدلو. واقعا داوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پشپغم کال د هجرت باندې غزوه بنی المستلق قبیله د غزا د پاره ته چې د مدینه او د جدی په درمیان کې یو قبیله وا د هغه سره جهاد کاو. په دغه وخت کې حکم د پردې راغلیو. پیغمبر علیہ السلام په سفر کې ځان سره یو بیبي بولا. دې سفر کې اوس عائشہ رضی الله عنها هغه ملګری و. کله چې واپس راتلل مدینه ته نږدې د شپې په اخره کې پړاو اچولیو. به پیغمبر علیہ السلام دغه ځای نه مخکې ته طریقه د پیغمبر علیہ السلام د سفر د قافلې داوا مخکې هم کسان تلل چې څه خطرې د هغې نه خبر کی وروسته بیا یو کس نه پرېښسته که څه پاتې د قافلې نه چې هغه راوچت کي یا څه خطرې د هغې خبر ورته ورکړي. پیغمبر علیہ السلام دما چولی و د سهار نه مخکې ټیم کې پاڅېدل چې مخکې سفر وکړي. عائشہ رضی الله عنها وایي زه په دغه وخت کې چې لا نو روان شوي قضای حاجت د پاره ډډې ته لاړم. زما په غاړه باندې یو هار و چې ما د خپلې خور سلمان اغستی و د ډول سینګار د پاره چې پیغمبر علیه السلام د بې ډول سینګار کو. هغه هار زما د غاړې نه وشلېده. رانه ګډ وډ شو د هغې په تلاش کې شو. ټیم تېر شي زه رالمه قافله نه وه. زه کجاوه کې وړلی کېدلمه پرده راغلې وه. په دغه وخت کې زما بدن عمر هم کم و بدن هم سپک خوراکونه هم داسې خاص نه و. او بل دا چې د کجاوې دپاره څلور کسان مقرر وو. څلور کسان دومره سپک انسان و چتول نو زور پته نه لګېږي. هغې چې رال کجاوه زما یو چته کړې وه پته نه وه لګېدلی چې یا پکې شته که نه. چې زه رالم خیر مې وکړو میدان خوشې دی څوک نشته. زه هم په هغه ځای باندې کېناستم ځان نه مې خپل هغه لوپټه پړونه راتاو کړو چې زه پیغمبر به یو ځای کې خبر شي زما په پاتې کېدو باندې نو څوک به راولېږي یا به شانه څوک راشي. په هغه ځای باندې زه پاتې شوم. سترګې ورغلې په دې کې صوفان رضی الله عنه چې هغه شاته پیغمبر علیه السلام پرېښی و چې دوه قافلې نه وروسته راځي. هغه رالی چې ویې کتل نو چې وی پېژاندم وی ویلې انا لله و انا الیه راجعون. خفه شو وایي زه د هغې په استرجاع باندې راویښه شوم. زر مې ځان لوپټه کې رابند کړ. اوښې راته کېناو زه کېناستمه او بیا د اوښ پیدل روان که مخکې روان. په الله قسم موږ د یو بل سره خبرې نه دي کړي سوا د هغه د استرجاع نه چې هغه انا لله و انا الیه راجعون ویلو. بیا سهار ته نږدې چې پیغمبر علیه السلام د مانځه دپاره پړاو اچولی و پته ولګېده چې عایشه نشته.
صفوان هغه بوک باندې راوستله. عبدالله ابن ابی ابن سلول ته مقابله سورله چې دا خو خد بدنامي مقدا نو ویل چې ستا څه خیال دی د ځوان جنې او ځوان سړی په دې تور شپه کې نو دا بروغه پاتې شي خامخا شي دی بدبخته دا خبره په خلکو کې خوراک کړله. منافقان چې د مګلی او رئیسونو هغه هم دا خبره یو بل ته وداس طریقه باندې کوله چې خورش مخکې لاړ شي. منافقان دا کار کوي. شیطانی میډیا د مسلمانانو د بناولو د بار خبره ډیره چې کم دی هغه اوچته ورسه اسمان ته ورسه. به پدی کې د منافقان علاوه مخلص مسلمانانم شریک شویو چې یو پاغي کې زید بن رفاعه حسان بن ثابت رضی الله عنه مستح بن اساسا او حمنه بنت جحش دا څلور کسان د مسلمانانو نام پکې. عائشہ رضی الله عنها وی مدینی ترالو بهر دا خبر شروع وی یو ځای کې با خو چې کسان به ملاویدل نو دا خبرې به کېدلې. پیغمبر علیہ السلام ډېر تنگ شو رالی پیغمبر باندې مسله وکړه چې سړی چې کوم دی وبې یاد کړه ما ته تکلیف راورساو زما په کور والا او زما په عزت بدنامه لګی. به سعد رضی الله عنه پاسې ده دارنګي بل صحابي که د چا د قوم نو هغه دې سم کی څوک دا خبرې کوي. پیغمبر علیہ السلام عالم الغیب نه دی اگر چې بخپل یی باندې پورا اعتماد د پاک دامنۍ خو عالم الغیب نه دی خلق خبرې کوي. پیغمبر علیہ السلام علی رضی الله عنه اسامه رضی الله عنه داغینه مشوره واغستله. دارنګي بریدا چې عائشہ رضی الله عنها خادمه او من زوداغینه ته پوسوکو دې بارک استاد څه خیال دی هغه ورته وای نور څه خبره نشته هیڅ عیب پکې نشته دی پیغله دا ځواني کې دا نو غفلت ور باندې غافل دی غفلت ور باندې غالب دی نو دی وجنا وړه هغه کی سکار پسې پاسي پیګرنی هغه دغه شان د بریخي چيله وغیرہ راشي وغه وړي چې کوم دې ګډوډ کړي نور هیڅ قسمه عیب او خبره پکې نشته. بیا عائشہ رضی الله عنها وای ما ته په دنو دا خبره کېدلې او دغه وخت کې زه بیمار وم دغه وخت کې زما بیماری مو بیمار وم. پیغمبر علیہ السلام نے اجازه واغسته چې پلار کې بلاړ شه ما ته ویل چې لاړ شه زړه کې شکیوما نور کله به کوم محبت او الفت پیغمبر علیہ السلام کاونو دا بیا نه کورا به ته بوز به وګ څنګه خې بس دا به نور څه به نه ویل. یو شپه بهر وتلو د قضاء حاجت د پاره د مستح مور چې زمونږ ټول هغه را سره وه داغي صادر سکیون کو در ابره وتعالى نو ویل تعس مستح مستح د تباشي په موته چې ودا سکه او خو بدري صحابي دي او زه داغه مبارک داسې الفاظ وي ما ته وی چې ساده تا د څه پاتره ما چې چل نه په ما ته ویل چې دغه ننګي پتا په څه د خبرې شو دی وای زما مرز نور سی واش د پلان کا لاړه پیغمبر علیہ السلام بکله کله راتو خو هغه درد او غم هغه بیماری زمانو را سیوا شولا. پیغمبر علیہ السلام دارنګي ابوبکر او داغي مور د عائشہ رضی الله عنها مور چې کومه هغه مو د خبرې کولی تسلی ورکوله چې خیر دې مخه پکېږي دا سکی وای ما وی چې زما په حال باندې الله عالم دی چې حقیقت حال څنګه دی او زه به صبر کوم. الله جل شانه دا آیاتونه راولېږل
د عائشہ رضی اللہ عنہا پاکواله د اسمان نه راولېږي د هغې ولا توعفت چې کله د آیاتونه رالل نو ما ته مور ویلي چې ورشه د پیغمبر شکریا ادا کا استاد پاک دا منی بیان کوي نو عائشہ رضی اللہ عنہا وایي زه د شکریا نه ادا کوم زه د الله شکریا ادا کوم دا چې ټول د زما څخه صفات وا خدا چې غلی وي او خاموش وي الله زما د صفای بیان راولې کوم نو په دې آیاتونو کې د منافقانو د زواجر ان